هیله د اسقاط او د زکات نو لاندې 100 روپۍ ښي دي ته په غبرګو کښېنې چې په غبرګو کښېنې ته په 100 روپۍ دې د خانه خراب بچي ټول عمر کې ټکی مونځ نه دی کړی حج پې فرض نه دی کړی روژه یې نه وه نیولې د دنیا رامتوب داسې نه و چې په ده کېده او ته وله دا ګرګانډې کې نو خدای دې جولی ته وګوره چې اسلام سره ولېټو ته په دې 100 روپو هیله دا بخې وه دا هیله ده که دا دوکه ده دا هیله ده هیله خو دې ته وایي یو سړی بیمار دی او تېنه صاحبه په 2-3 منځونه قضا شو له 70 روژې وخوړې د بیمارۍ په وجې نو هغې دپاره اسلام ویلي دي چې تاسو فدیه ورکړئ ټیک شو چې یو سړي د مور نه پیدا دی او تر مرګه چېرته د دین کار نه دی کړی او تس په 100 روپۍ هغه دپاره معاملې تاوې راتاوې دا څه کوئ دا څه کوئ خدای ته وګورئ خدای خاطر وکړئ قرآن وګورئ حدیث وګورئ د احنافو فقه وګورئ وی چا دیره کې ناستي که هغې کې غوړ ملا ناستي هغه له به لږې ډېرې ورکړي چې شور واغشي زه چې کومه دیره کې یم که نه نو ما پسې 50-50 راوړي او وی چې دا چېرته شور وانه چي نو ما خو الحمدلله ستاسو دعا ده په زندګۍ کې چېرته دا کار نه دی نه مې دا زده کړي مې دي دا له فرض و له واجب و له سنتو زده کړي مې دې له دي چې سبا پې باندې بمباري کولی شم او کړی مې دا کار په زندګۍ کې هم نه دی خو خدای ته ګورئ اسقاط فدیه د اعمالو ده ټیک شو خبره کوم اسقاط فدیه د اعمالو ده او فدیه د اعمالو دپاره اخذ د مسکین شرط دی په دې خبره پوه شئ فقهاو چې لیکلي دي چې اسقاط دی د اعمالو فدیه یعنې روژې ته نه په بیمارۍ قضا شوې وي یا ته مونځ قضا شوی په بیمارۍ وجې او د هغې هغه فدیه چې ورکې نه به ورکې هغه سړي ته چې نه غرمه خوړلې وي او نه شپې له درک لګي زما په دې خبره پوهېږئ هغې له به ورکې دا نه چې خسور ملا به ورته ګوري یا غوړ پیر به ورته ګوري دغې له نه نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دین زده کړئ اول دین په ځان حاوي کوي بیا دین په خپلو بچو په کورونو حاوي کوي بیا دین په ملک کې د حاوي کولو کوشش وکړئ بل نیت دا وکړئ انما الاعمال بالنیات دا یو قانون دی په اسلام کې او اهم ترین قانون د تمام اسلام دار و مدار چې دی هغه په انما الاعمال بالنیات باندې دی د تمام اسلام نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي په زړه کې قصد او اراده دا وکړئ چې خدایا موږ به تر هغې په ارام نه کینو چې تر څو پورې د دې ملک قانون موږ قرآن کړی د دې ملک قانون موږ حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی نن وګورئ زمونږ یو 4-5 علما دي په اسمبلی کې چې د اسلام نوم واوري نو دا نرخزیان چې دې قوم پاس کړي دي دی ورپورې خاندي نو مال ارمان دی ما ته دا شوق نشته د دې اسمبلو چې دوی خنځلی وی او په اسمبلی کې زه پې راپاسېدل وی چې د دوی په 9مه پېړۍ کې مې هم څوک نه وی پرېږدی هغه ناپریتې مې ورته ویلی په سن 88 کې ما پسې خلق راله چې ته ودرېږه ته به بې مقابلې ممبر کې بې مقابلې مال ما خوب لیدلی وی څه خوب دی لیدلی مال ما خوب لیدلی دی چې دا سلیکشن ختم شي زه به ناست یم د سرې شونډې نری غاړې لاندې سرې شونډې نری غاړه 20 میاشتې پې لاندې خلک ناست وو که نه سرې شونډې ماما مبارک شه نری ما خوب لیدلی دی مال ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي دي 40 کاله اوس بجلیګر مولا له دی
پاغ ورځ مرګ راشي مرګ چې په کوم ورځ به ښځه تقریر کوي او بیدیګر ملا به ورته ناست وي او اوري مرګ دې ورته راشي په دې خبره پوهېږئ نو زما عزیزانو علما کوشش کوي محنت کوي خواري کوي قوم بے حصہ دے قوم بے ضمیر دے وقتی طور خان او نواب تټینګ نشي او په جال کې ونخلي بیا وروسته تړپه کې وایي زه وایم چې ووټ په یو نیت به ورکوې په یو نیت چې کدی مولانا په اسمبلی کې یو حق خبره د الله دپاره وکړه نو عمر له به ثواب خدای ماته راکړه ٹھیک شو دنیا خو در نه کړه په څلوېښت کاله کې قدر ملک در ټاټې پر پرون یو ممبر دی زمونږ د درې دی نو د هغه دا شونډې لږې راځوړند دا نو زه یې ولیدم مالغوړ مه کوه خبره کوه چې باید تا نه ته مانه ته چې 50 کروڑه ځل ممبر شي که نه نو بجلیګر ملا زره چې کومې د کونې نستنې دي هغې نه خلاصېدی نه شي شي ده که نه ته ممبر څي ممبر څي صوبایي ممبر به څي او قومي به څي او وزیر نن دې په دنیا کې خدای څوک داسې ونه شرموي لکه دا صوبایي وزیران چې شرمېږي په هره لاره چې زړه پړه 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 شنه جنډه پرې لګېدلې خلک یې دغه تېر شو نرخزی پړه 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 عزت د فقیرۍ نن په ډوډه کې که ستاسو څوک وزیر تېر شوی د هغه قدر به ډېر و که د ډوډۍ مولانا صاحب قدر ډېر په خدای قسم ما دا طالب ناست دی زه پنجپیری غوندې ښکاري زه درته ایماني وایم اوس ملګري را سره و ملګري داغي د یارې مې یو حرکت ونه کو کینې ما د ډوډۍ مولانا صاحب د نږدې نه لیدلی و د نږدې نه پې ورپرېوتم او د قبر خاورې مې څپولې په کوواټ کې جلسه وه د غورغشتو مولانا صاحب دا هغه انسان و چې د حدیث درس به کول او په کومه ورځ به حدیث کې ورته څه اشتباه وشوه نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ووی چې دا حدیث داسې دی دی چې څومره نیک و نو تاسو د سپینګیرو ته به پته نه دی چې څومره نیک زه خو به کله کله ورته دلته راتلم دغه جومات ته به کله کله راتلم هغه کمره مې ولیده کټونه پکې ډېر پراته مال جوړ اسپتال دی پوښتنه مې وکړه نو چې دا د طالبانو خیال هم راغی زه خو به کله کله یا به مې کوواټ کې د پراجګانو مدرسه کې ولیدو نو دا حاجي بهادر صاحب په جومات کې دا دواړه یو ځای او ما په والضحا واللیل اذا سجا باندې تقریر وکړ نو چې تقریر مې وکړو کېناستم نو دې دواړو زما په دې مخ لاس را دا ګوته دې مولانا صاحب هم لمده کړه او زما په دې خوله کې وواله ورغشتو مولانا صاحب پسې کلي ته لاړم ما یې دعا راته کوئ ګوته یې لمده کړه او په خوله کې یې راته وواله زه په دې خوله به ته هر څه وی او تا ته به څوک څه نه وایي نو بادشاہی د فقیرانو په دعا شي زه رحمان کله بادشاہ کله فقیر یم نوره صفت نلرم علم نشتا تقوا نشتا نسبی شرافت نشتا اقتدار نشتا دولت نشتا صرف د علماء او د فقیرانو دعاګانې مې اغستې دي نو دا یو څو ماتې ګوډې خبرې مې ستاسو په مخ کې د فقیرانو د دعاګانو په برکت وکړي او دعا وکړئ چې الله د عربو لاج وساتي خدای امریکا تباہ کی دا امریکی مرگری تباہ کی خدای اسرائیل تباہ کی خدای روس تباہ کی دا روس مرگری تباہ کی خدای نوم کفار تباہ و برباد کے یا اللہ دا مسلمانانو لاج وساتا خدای مسلمانانو کے اتفاق و اتحاد پیدا کا خدای اسلام دیر لوئے طاقت تے خدای خودی کے ہوش پیدا کا یا اللہ دی کے سوچ پیدا کا ما وقت دیر واغستو زمون محترم مولانا صاحب شیخ الحدیث جناب مولانا سنجان صاحب تشریف راوڑے دے
نو اوس به د هغې بیاني معافي غواړم د هغې نه زما محترم دی او زما رور دی ما ته پړه کې ډېر عزیز دی او خدای دې د ده نه هم ډېر لوی خدمت وایي اولی دی انشاءالله او دې نه پس به هم چې خدای پاکه دي تاسو نه دې هم خدای لوی خدمت والي خو یو ټکی مې واورئ ډوډۍ والا مخې کال لکه زه ژوندی وم او راتلم په دې مدرسه کې کمړی در کې وشي چې دانه وریجه ورپسې پخانه کوي ټولې پیسې به راوړئ دې مدرسه کې به داخله خو به کوي داسې دانه وریجه کمې وریجې چې کلي له پخې کې د شیطان پار وایي که نه وایي دا ملیان رښتیا هم که دروغ وایي نو چې د کلي خلک یې وخوري خو کلي کلوالي ده که نه انما الاعمال بالنیات خو مې وویل که نه هلکه ولې دی کوی کلي کلوالي ده خلک بیا خاندي چې خیرات یې ونه کړو نو انما الاعمال بالنیات لاندې رالې چې تا د کلي د خاطره ده خیرات کړی دی خدای د پاره دی نه دی کړی نو بدل په بدل میلاو شو مړي پسې سمندر رسېد مړی وشو چې دانه پخانه کې دی طالبانو له پسې قرآنونه اله کتابونه اله استادانو له پې تنخوا ورکوه وغیره واده یې درکې ستاسو لونه ډېرې ښې دي که د رسول الله لور ډېره ښه وه بیبي فاطمه وایي د بیبي فاطمې نکاح چې کېده په هغه وخت کې وریجې پخ شوې وې جوړه یې وه تاسو له کلي کې تلویزیونونه خو به یې که نه ډېر دي مبارک هم شه دې خوا وګورئ الحمدلله زما کور کې ټلویزیون نشته د خدای احسان دی په غلطان چرته زما کور ته ټي وي نه دی راننوتی په غلطۍ او دا درته په خدای قسم خورم چې زما کور کې ټي وي نشته خلک وایي دی دیگر ملا کرے ټي وي دی ما دلګانو پرېږدم هم نه راشي زما کور وګورئ که نه خو زما کور کې 3 کوټې دي یو بیٹک دی بنګله خو نه ده چې پټ ځای دی چې ننوځي داسې 3 کوټې دي او یو وړوکی بیٹک دی راشئ وګورئ ښځې راولېږئ وګورئ د دې لوڼو پسې چې زه شوی یم وایي د بجلیګر ملا لوڼه کالج کې سبق وایي د دوی دا بورې مې چې رئیساري کړي دي که نه وایي د ده لوڼه هم کالج راشئ کور هم وران شه راشئ زما لوڼه وګورئ که زمونږ د ښځو لباس د اپریدو په شان نه و زمونږ خوراک د اپریدو په شان نه و زمونږ د کور اوسېدل د اپریدو په شان نه و زمونږ کور کې ټي وي وي سي آر یا زما لور چېرته په پیلي جومات کې ناسته چا لیدلي ګیره به کلوم په خره به سورېږم کینی شرمېدلو ګیرې خو هم نشته په خره سواره شم ټیک شو دې خوا وګورئ دا کله نه چې دا جنگ شروع شوی جنگ نو دا جنگ کتلک ضروری و دا عراق توپی او ټینکونه رنګ نه صبرېدو نو د ګاونډي کور ته به لاړل ماسخوتن 9 بجې چې مالې دا توپی او ټینکونه دا د عربو دغه لږ وګورم د ګاونډي کور ته به لاړل نو چې ټایم به 2-4 منټه پکې و زمونږ دا ښځې به په ټي وي راغلې نو صاحبه